دا مون سره بدل هم راتلی شي. د دې په دې 0 هم راځي، 1 هم راځي، 18 هم راځي او 100 هم راځي. ها 4 څنګه یې سده اچي. د دې په دې څنګه راځي، د دې په دې 150 هم راځي، صحیح ده. 200 هم راتلی شي او 180 هم راتلی شي او 100 هم راتلی شي. مونږ به د دې آی پی ترازو دا مونږ لاس کې چینج کولی شو او دا هم چینج کولی شو، او دا بار نه چینج کوو او دا بار مونږ چینج کوو. د دې مقصد دا دی چې کله مونږ سره کیمرې آی پی نو چتای نو مونږ به دې خورا شو د ان پی آر آی پی به وګورو چې مونږ سره 108 کې چلیږي که 100 کې چلیږي. نو که 108 کې چلیدا نو بیا به راځي دلته به د کیمرې آی پی جوړی او دلته به واقع 192.168.11 192.168.12 صحیح ده. دغه شانې 192.168.14 د ستا مرضي ده چې کوم حصه پکې تا اچي. دا د 107 نه والا تر 2 پورې تا سره دا انسي، دا 100 انسي شو، دا 105 انسي شو. دا 105 انسي تا سره دې دننه کې موجود دي. نه 108 نه لاندې والا در 2 پورې تا سره انسي موجود دي، ایک ته به نه راځي. د 2 نه به سټارټینګ واخلي او تر 107 پورې تللی شي. نو 100 انسي شوي، 105 انسي. په دې 105 انسي وې تاله درکړې چې دې کې د ستا مرضي ده چې لاس انسه کیمرې له کومه یو اچي، 20 اچي، 30 اچي، 40 اچي، 50 اچي، 55 اچي، 65 اچي، 7 اچي، 8 اچي، 9 اچي، 10 اچي، کومه انسه ته اچولی شي او اچولی شي. او اول لاس انسه اچولی شي. ښه لاس انسه د هر یو کیمرې به آی پي اډرس دغه شانې راځي. د مارکیټ نه به ما سره داسې کیمره راځي 192.168.1.18.100. دغه شانې آی پي به ما سره د مارکیټ نه راشي، اکثر له داسې راځي 108 راځي، د دې سره سیم راځي. نو موږ وایو چې د دې کیمرې آی پي چینج کړو نو دا به غټه ده، که دا ته نه غټه ده، دا غټه ده. صحیح ده. ولې چې په دې کې ګوره 18 راغلی دی او 108 هم راغلی دی. نو دا 108 د دې سره سیم دی او 18 د دې نه زیات دی. صحیح ده. نو موږ به دا د دې سره څنګه سیم کوو؟ نو موږ به لاړ شو سرچ ته او دا به ډیلیټ کړو. دا به ډیلیټ کړو، واپس پې سرچ کړو. موږ به د ان پی آر آی پي وګورو چې دلته موږ سره 18 راغلی دی که 108 راغلی دی. دلته به راشو، دلته به دا کیمرې آی پي چینج کړو. که دا چینج نه شوه، اټومیټک چینج نه شوه، نو بیا به موږ دلته راځو، دا به میټ آوټ کړو او دلته به 150 واچو. دا به د دې نه غټه شي که نه اوس. صحیح ده. د ان پی آر آی پي به اکثر له غټه ساتي. صحیح ده. او د کیمرې به لاندې کمه ساتي. نو موږ به بیا دلته راشو 192.168.1.2 د 2 نه به ډایرکټ سټارټینګ وایي.